د میشنګیټ تاڼې په حدود پیربالا کې څلور کسانو د سیلاب زدګانو دپاره چانده جمع کولو نامعلوم کسان راغلي په دې باندې ډزې کړې دي. یو ځوان الګ پکې مړ دی او درې زخمیان دي. دې حوالې سره د پولیس ترجمان چې کوم دی د هغه وینا دا ده چې هغې ته پولیس ته اطلاع میلاو شو چې پیربالا کې څه کسانو هغې د سیلاب زدګانو دپاره چنده جمع کول. دې دوران کې نامعلوم کسان راغلي دي په دې باندې ډزې کړې دي. په دې ډزو کې د 26 سال کس دی فرحان ولد جان اکبر دا د پیربالا اوسېدونکی دی مړ دی لګېدلی دی او دې ډزو کې چې کوم دی صدیق اکبر اسماعیل او بټو دا درې کسان چې کوم دي دا دې کې زخمیان دي. نامعلوم کسانو چې کله ډزې کړې دي نو هغوی بیا تښتېدلي دي. دا ډیډ باډي او دا زخمیان چې په سړک باندې په وینو کې لت پت پروت دي د دې ویډیوز هم شیر شوي دي. د پولیس وینا دا ده چې یاره سر دست دوی په چا باندې داویداري نه ده کړې. د وقوع اطلاع چې میلاو شوه نو د پولیس افسران او متعلقه تاڼه چې کوم د هغې پولیس هلته لاړل. خو ډېره عجیبه خبره دا ده چې لکه دې اجزانو چانده جمع کوله او کسان راغلي په دې باندې ډزې کړې دي. په پېښور کې سمه یو اندیر نګري شروع شوې ده. بس ځای په ځای باندې مطلب دا دی چې کتلونه کېږي او پته هم نه لګي چې دا ډزې څوک کوي. اکثر پکې ملزمان نامعلوم وي او که کم ملزمان معلوم هم وي نو هغه وتښتي. پته نه لګي چې دغه ټایم پولیس کوم ځای کې وي.